زامن دې مزدوري نشته یو مشر هغه مړ دی په څه کې مړ دی بابا اکسیډنټ کړی نو خفه نه یې بابا خفه یم نو څه کې خفه یم ورګي څه کې ته ما د خپل لاسونو وښیه یاره زما کیمرمین خو زما د بابا لاسونه تاسو ته وښیي نو داسې چاودلي دي چې هسې لکه لرګی چې چاودلی داسې د لاسونه بابا دې څه کوي یاره ده بابا انشاءالله الله به خیر کړي ښه خدای دې خیر کړي تاسو له خدای ژوند او برکت دې انشاءالله اوس په الله خیر کړي ښه خدای پاک ژوند دې لري زه په خپل کوشش کوم ته به څو ورځې ډیوټي کوې اوس زه به 3 ورځې ډیوټي وکړم دا ما وشم دا والو دا 2000 پسې نورې والا دا 10,000 روپۍ شوې بس دا زما ملګري را لېږلي په کراچۍ کې دی ښه ټول لري خدای پاک یا عزت ورکړي سره زموږ او نور مسلمانان هم خدای پاک د ایمان ګټه ورکړي چې څوک د غریب سړي سره ښه کوي که نه په هغې باندې الله پاک خوشحالېږي بني ادم که بني ادم خوشحاله شي او که خوشحاله چې الله پاک خوشحاله شو ستا خوشحاله شو بلکل داسې هم که نه چې بلکل خدای پاک ژوندي لره او داسې شوم چې بلکل لکه د غټ کار وشو نو د پروګرام مقصد مې دا دی د خپرونه زموږ ډېر خلک ګوري دا خپرونه شیر کوئ زموږ چینل فالو کوئ او د داسې غریبانو خلکو سره ښه کوئ استاد باندې کسانو وسیمه چې پیدا شي کنه په دې کلی کې په دې محله کې په دې ټول کې پکې کې نو مطلب دا دی چې غټ کار بوشي او مطلب چې حقدار ته حق ملاو شي قدرمنو زه تاسو خبر وکم یو دعاګانې غوښتې دي او یو دعاګانې اغسته دي نو بابا څونه خوشاله شو یاره څنګه دعاګانې وکړې دا زموږ روډ دی الله والا کس دی تعلق د کراچۍ سره نوم نه علمه پرنسپل چاره لګلي زمانه دي ښه داسې خلک مزدورۍ له بوځي هسې ټکه پکه پې کوئ د الله د رضا دپاره ورسره ښه کوئ دا والا وایي ته ډېر ښکلی کار وکړو ډېر کار دې راله وکړو وایي زه بابا کور ته ستا کور پردی دی او زامن دی یاره زامن یې مشر دی چې وکړه او چې ډېر ډېر سکړ ته را کوم ځې بابا زه د جان آباد د جان آباد کور څو کری ده کور کری نشته دغه د خدای پرېږده لوڼه دې څو دي لوڼه مې څلور درې نو دا ستا عمر د مزدورۍ دی یاره څه وکړو یاره بس دغه شی نه کوو چاته به سوال کوو چې موږ پیسې راکړه موږ ځان خرچه کوو د کور څه نغری مغری څنګه چلېږي یاره ګزاره کوي خیر دی ګزاره کوي زامن دې مزدورۍ نشته یو مشر هغه مړ دی په څه کې مړ دی بابا اکسیډنټ یې کړی اکسیډنټ یې کړی سکردو کې ګاډي دا 100 روپۍ دی اړې درکوي نو بس پته نه لګي صحیح سره هغه مې 10 روپۍ به درکړم ها دا کار ګران نه دی نو ګران دی نو ستا نوم څه دی سید حسین پردي کوټه کې ژوند دی بغیر پیسو نه درمنو تاسو کته شي دا بابا د لینټر هغه سر ته وخوت د بوجۍ وزن چې زما کم سے کم د 30-40 کیلو په مس کې شګه ده د عمر د مزدورۍ نه دی په د اولاد به بچي وي نو سپینه ګیره به د مزدوري نه کوله بل په کوټه کې ناست دی کو تاسو وګورئ نو په چار پیچر کې ستاسو سره څونه داسې غریب خلک وي نو په هغو باندې نظر غورځوئ نو زه یم کو په داسې کسانو باندې تاسو خپلې پیسې چې کومې دي تاسو دوی له ورکئ نو دا پیسې قیمتي شي او په ځان چې ولګوئ نو هغه ټیک ده خو هغې ځای به نه نیوی کېږي او دلته چې پیسې په داسې خلکو باندې ولګي نو هغه ډېر قیمتي شي نو د پروګرام مقصد مې دا دی د خپرونه زموږ ډېر خلک ګوري دا خپرونه شیر کوئ زموږ چینل فالو کوئ او د داسې غریبانو خلکو سره ښه کوئ نو داسې خلک مزدورۍ له بوځي هسې ټکه پکه پې کوئ د الله د رضا دپاره ورسره ښه کوئ دا والا وایي ته ډېر ښکلی کار وکړو ډېر کار دې راله وکړو وایي زه بابا کور ته بابا ستاسو کور کې څو بال بچ دي یار دغه یو ټبر ده یو ځای ما یو الک سیوډ کې او یو جنۍ ده هغه ناجوړه په بل نه بول وه 12,000 روپۍ مې ورکړې 11,000 روپۍ وی کېږي نو اوس نن راووتم ما ویل چې یاره ځان ته جاري مې وکړم سبا به هغوی له کرایي کاته غواړي 4,000 یې پاتې دي او چې دی نو 11,000 مې ورکړي
نو خفه نه یې بابا خپه یم نو څه کې ها خپه یم ورته څه کې ته ما د خپل لاسونه وښیاره زما کیمرمین خو زما د بابا لاسونه تاسو ته وښیي نو داسې چاودلي دي چې هسې لکه لرګی چې چاودلی دا سو د لاسونه بابا دې څه که یاره ده بابا انشاءالله الله به خیر کړي ښه خدای دې خیر کړي خدای تاسو لري خدای ژوند او برکت دې انشاءالله اوس په الله خیر کړي ښه خدای پاک ژوند دې او زه به خپل کوشش کوم ستاسو موبایل نمبر شته بابا شته ته ما ته خپل موبایل نمبر ووایه بابا ستاسو نوم پوره څه دی بابا ستا نوم څه دی سید حسین او دا د ټلګرام اوسېدونکی نه دا د کارمل بشپنډه جي او اوسېږم په شیر آباد کې قدرمنو تعالی بابا نمبر دے 0344 96 71 391 دوبارہ میں 0344 96 71 391 پدې سه ایزی پیسې اکاؤنٹ شته بابا نه نشته پدې به ایزی پیسې اکاؤنٹ کولاو کی دا سیم ستاسو نه بابا او دا ما دې په کشر دی بل دا غو ها هغه جدا ده هغه جدا رستانه جدا ده هغه سوال بچتا دا دو والدي ایوه خدای هغه سمزدور کیږي هغه ځان لاولې دغه سره د څاورو واړی کړو اوس ځان لکه ګاډي تل هغه یخو کنه دوا سونه ولا سړی نو وی چې یخ ته مخ په خرابېږي لاسونه می خرابېږي نو جمع نو هغه تل ځان نه نه الله دې خیر کړي بابا نو ما چټی نه کوي او سور دی چټی به څنګه کوم دی د ماشومه نه جوړه ده دا غي چې دنو سباله بوبو غواړي او ویني دا په 2,000 روپۍ مې ورکړي سباله 3,000 باندې قرض پوري نه جوز درزه پیسې درکم چټی پکې چټی به بیا په دې سي دا ټیم پوره شي بیا په کوم نو څه د سره هوته چټی وګم ها څه قرضه مرزه باندې شته قرضه ډېر نشته دی او دغه 7,000 روپۍ خو هغه ټیم په سړي او دې زر ماشینه مغاني دا والا دا پوره دي دا بس خدای پاک دې ژوند یاله چې دا بس سبب دا هغه کارایو شي او نور بوله کې او دا ډېر شي دا پوره دي ډېر شي خدای پاک مارکه ته مارکه 2 3 4 5 دا څو شوي دا شپږ دا څو شوي دا وشوي په دې پرې کار وشي جو دا 3,000 باندې په قرض کې ورکم او دغه روپۍ 1,000 روپۍ په دغه کې کرای کې لاړې جو چې نور څو پاتې کېږي بیا به کوو دا وایي بس ته به سوره جوټي کې واس زه به 3 ورځې جوټي وکم دا ما دا والو دا 2,000 پسې نورې والا دا 10,000 روپۍ شوي بس دا زما مرګري را لېږلي پاک دې ژوند لري خدای په کراچۍ کې دی ښه ټول لري خدای پاک یا عزت ورکړي سره زموږ او نور مسلمانان دې خدای پاک د ایمان ګټه ورکړي چې څوک د غریب سړي سره ښه کوي که نه په هغې باندې الله پاک خوشحالېږي بني ادم که بني ادم خوشحاله شي او که خوشحاله چې الله پاک خوشحاله شو ستاړه خوشحاله شو بلکل داسې هم که نه چې بلکل خدای پاک ژوندي لره او داسې شوم چې بلکل لکه د غټ کار وشي قدرمنو زه تاسو یو خبره وکړم یو دعاګانې غوښتې دي او یو دعاګانې اخیستې دي نو بابا څونه خوشحاله شو یاره څنګه دعاګانې وکړې دا زموږ یو روډ دی الله والا کس دی تعلق یې د کراچۍ سره دی نوم نه علمه پیسې بل چا رالیږلي زما نه دي ښه دا ته څه ویل غواړې یاره وسیم خان زه خو ډېر خوشحاله شوم د بابا د کار کولو نه دی د عمر داسې دی که نه چې په دې وخت کې ګران کار دی دا کار کولو مطلب دا دی چې دی نه نوکري کولی شي نه دیاړي کولی شي او دی لګیا دی غریب خپل بچو له دغه برابروي که نه چې یاره زه چای چیني نو دی که 10,000 روپۍ والي نو مطلب دا چې دی پیسه والي وړې به پرې والي وړه به پرې والي ماشوم یې ناجوړ د هغې له به ورکړي خو ستا شانې کسان وسیمه چې پیدا شي که نه په دې کلي کې په دې محله کې په دې ټول KPK کې نو مطلب دا دی چې غټ کار به وشي او مطلب چې حقدار ته به حق میلاو شي نو زه خو نن ډېر خوشحاله کړم په دې خبره باندې چې بابا خوشحاله شو نو زه خوشحاله شوم که نه نو بابا به انشاءالله د لوی چوټي هم وکړي او انشاءالله موږ څومره دواګانې دي او دا مالیې والا
دا کلی دا بابا بچی کړه دواګانې ورته کوي ان شاء الله تعالی. مهرباني بابا دعا کې مونږ یاد ساته ښه. بالکل هر ټیم ماښام سهار او دغه بانک چې وایي که نه د دې له زمونږ چې تیاري او موږ بیا روان شو 7 رکعت نفل ځان له کوم بیا روان شم جومات کې مونځ کوم بیا را روان شم کور ته چې وسم بیا د خپلې جاړې مزدورۍ ته ای قدرمنو د دې سپینګرو سره ښه کوئ ښه دا کار له مه بوځئ دا چې روزګار له بوځئ څه ټکه پکه پې کوئ نور د دونه دعاګانې اخلئ د ده دعاګانې ډایرک قبلیږي ډایرک بابا لړو ښه مهرباني لړو جی د الله په امان